زما معزز مسلمانانو نن به دا مسله ذکر کوو چې آیا په مسافر باندې قرباني شته که نشته. نو د دې باره کې د امام شافعي او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله په نسبت باندې په مسافر باندې هم قرباني دا واجبه ده چې صاحب نصاب وي. خو زمونږ د احناف او د حنفي مذهب په نسبت باندې هغه مسافر باندې قرباني نشته. نو مخکې مونږ شرایط ذکر کړیو، پای کې مونږ ویلو چې یو د عینه ومنها الاقامه، اقامت هغه شرط دی، فلا تجب علی المسافر، یعنی په مسافر باندې هغه قرباني نشته. او دا متفقه هغه مسله ده چې په مسافر باندې هغه قرباني نشته. فتاوی هندیه و غیره کې چې کوم دی دا خبره هغه لیکلې ده. نو چې کله په مسافر باندې قرباني نشته نو مسافر به څه ته وایي؟ لہذا که یو کس شرعي مسافر وي، یعنی 48 میله یا 8 او یا کیلومتره یا د دې نه په زیاته فاصله باندې د خپل کور نه د سفر په نیت باندې وتلی، نو په ده باندې قرباني واجب نه ده. اگر چې دا سړی صاحب نصاب وي، دومره مال ورسره وي چې هغه د قرباني نصاب ته رسي، ځکه چې دا ګرانه ده او سهولت ورته په دې کې دی چې قرباني چې کوم دی دا ونه کړي. خو په در مختار کې هغه لیکلي دي وشرایطها الاسلام والاقامه، او بیا لیکلي دي چې قوله والاقامه فالمسافر لا تجب عليه، په مسافر باندې قرباني واجب نه ده. وان تطوع بها اجزاته عنها، کچری دی دا وکړه نو دا به بس نفلی قرباني دی ته په ثواب ملاویږي. نو که یو سړی کولی شي نو پکار ده چې وکړي، خو داسې عام حالاتو کې چې کوم دی هغه په مسافر باندې قرباني واجب نه ده.